الله تعالی دې تاسو ټول جوړ روغ خوشاله او آباد ولري. ښایسته الله رب العالمین دې ستاسو د ټولو مسلمانانو غمونو پریشانۍ چې کوم دي ښایسته الله رب العالمین دې خپل د غیب د خزانو سره په خوشحالۍ سره بدل کړي. الله تعالی دې ستاسو د ټولو مسلمانانو ګرومونو پریشانۍ چې کوم دي الله تعالی دې په خوشحالۍ سره بدل کړي. ښایسته الله رب العالمین دې په خپل فضل او کرم مهرباني احسانات سره دې الله تعالی ستاسو حاجتونه چې کوم دي الله تعالی دې پوره کړي. شرعي حاجتونه چې کوم دي تاسو د خپل ښایسته الله رب العالمین سره د روزي په مبارکه میاشت کې تاسو دعاوې غوښتلې چې اے ښایسته الله رب العالمین اے ښایسته خالق مالک رازق الله رب العالمین ته زموږ کبیره او صغیره ګناوې معاف کړي. یا الله ته زموږ سره راضي سي، ته زموږ سره راضي سي، ته زموږ سره راضي سي. یا الله په ژوند کې یو منټ داسې یو سکند داسې نه را باندې تیرې چې په هغې کې ته زموږ سره ناراضه یې، په هغې کې ستا ناراضګي راځي. مخ ته ما پرون پرون وړم ورځ پر صلات او تسبیح لمانځه باندې مې خبره وکړه، پرون مې وکړله او پرون ما ته چې کوم دی کوم ذکر مې در وښاوی چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. یو څوک وایي چې زه 1,40,000 نیکیانې غواړم، هغه دې دا وایي چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. اوس چې کوم دی اوس راځو موږ د یو بل ذکر خواته. ډېر دا منزل چې کوم ماستې دپاره تیار کړی دي، کوم منزل چې ماستې دپاره تیار کړی دي، هغه منزل چې کوم دی په هغه کې دا ټول دعاوې شته، دا ټول ذکر او اذکار په هغه کې ټول دا شته. تاسو چې کوم دی هغه ترلاسه کولی شئ. د الموی پاکستان جامع سنټر د ټولو برانچو سره دا ټولې دعاوې په هغه کې موجوده دي، دا ټول ذکرونه او عبادتونه چې کوم دی هغه په دې کې موجوده دي. ځکه په دې کې چې کوم دی مخکې پر کومو څپو باندې مشتمل و، اوس چې کوم دی ما پر زیاتو څپو باندې مشتمل کوي او ستاسو دپاره چې کوم دی ما تیار کوي، ستاسو دپاره چې کوم دی هغه ما جوړ کوي. ژړ د دې منزل چې کوم دی هغه ژړ رنګ دی او پر دې منزل باندې دلته لیکلي دي چې مرتب شده مولانا محب الله منیب زازمانون پر لیکلی دي. نو بیا تاسو کوم دی هغه ترلاسه کولی شئ. اوس راځي زه ته یو ډېره عجبه ګټه در وښیم، بیا به د هغه بعد راځو د کونډو د یتیمانو پر حق باندې به خبره کوو. اوس زه ته یو ډېر عجبه ګټه در وښیم، عجبه ډېر زیات ثواب لري، د حد څه زیات ثواب لري. پر دې به موږ خبره وکړو. یعنی د هغه د نیکۍ د لیکلو سره، د هغه د ثواب د لیکلو سره فرشتې چې کوم دي هغه عاجزه سولې. دا کوم هغه دعا ده چې فرشتې جن عاجزه سولې، یعنی فرشتو ښایسته الله رب العالمین ته وویلې چې دغه بنده دغه دعا وویلې، زه کوم څو نیکۍ ولیکم، کومې نیکۍ ولیکم، څه رقم یې ولیکم. فرشتو د ښایسته الله رب العالمین څه پوښتنه وکړه، بیا الله تعالی حکم ورته وکړي چې د دې نیکۍ دا رقم ولیکئ چې د دې بدله چې د هغه ښایسته الله رب العالمین خپله ورکوي، د دې نیکۍ چې د هغه دا رقم ولیکئ. نو هغه کومه دعا ده چې دومره زیات نیکۍ، دومره زیات ثوابونه چې د هغه لري، چې یعنی فرشتې د هغه لیکلو څه عجزه سولې. اصل خو عجزه کېدی خو نسي. زه دا ګوره دلته صرف د مؤمن مسلمان دپاره دا وینا ده چې دومره زیات ثواب لري. فرشتې خو لیکلی سي، مګر دا دومره زیات ثواب لري چې فرشتې د دې د لیکلو څه عجزه سوې. ښایسته الله رب العالمین ته وویلې چې موږ د دې نیکۍ څه شی ولیکو. بیا ښایسته الله رب العالمین ورته وویلې چې د دا نیکۍ دومره زیاتې دي چې دا ته یې نسي لیکلی، ستی د وسه څه بالاتر دي د دې نیکۍ چې د هغه زه ورکوم. نو هغه کومه دعا ده راځي، هغه دعا موږ وایي بسم الله الرحمن الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. مختصر دعا ده، ډېر مختصر دعا ده. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. بل د دې سره د هغه رقم بل دعا ده، دا هم ویلی سي. هغه ته وایي عظیم کلمات، یعنی هغه مجربه، هغه ډیر یعنی کوم لفظ کوم انداز ته ورکوي، هغه ورکولی سي. هغه دا کلمات دي: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزینة عرشه ومداد کلماته. دا ډیر زیات ثواب لري، ډیر زیات ثواب لري. یو بل دعا وتی ته درښایم چې هغه ډیره ضروري ده او ډیره اهمه ده د دشمن د مقابلې دپاره، چې د دشمن څخه الله ستا حفاظت وکړي، چې د دشمن څخه ښایسته الله رب العالمین ستا حفاظت وکړي. کومه دعا به وایه؟ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. یا الله ته زما حفاظت وکړي د
د هغه کوم شیطانی چالونه دي یا هغه د دشمن کوم شرارتونه دي حرکتونه دي یا الله دغه سماته فنا راکې او دغه څه کوم دي زما حفاظت وکې دا ډېرې قیمتي دعاګانې دي په دې منزل کې چې زه تاسو ته درود تنجنا هم پکښې دي چې یعنی دا چې زه تاسو ته وایم انشاءالله خو کوشش کوم چې بیا زر زر ته وایم چې کوم شان ما په دې کې ستې دپاره راجمع کړي دي کومې دعاوې ما ستې دپاره را یو ځای کړي دي په دې کې ډېرې دعاوې دي دا چې زه ته انشاءالله نور دروشم ته ته بخپله اندازه درکړي چې په دې کې څومره زیاتې فایدې دي اوس راځي موږ خبره پر دې باندې کوو چې د یتیمانو حق څه دی د کونډو حق څه دی موږ پر دې باندې خبره وکړو آیا موږ څومره انصافدار یو موږ د کونډو د یتیمانو حق ور پر ځای کړی دی که نور الټه موږ په ظلم کې روان یو داسې نه چې نور الټه موږ په ظلم کې روان یو نو موږ به پر دې باندې خبره کوو ډېره اهمه خبره ده پر دې موضوع به موږ خبره کوو چې موږ د کونډو یتیمانو حق چې دی هغه موږ پر ځای کړی دی یا موږ الټه په عذاب کې روان یو هغه لکه څنګه راځي ګورئ یتیم ته الله تعالی یو ډېره لوړه مرتبه ورکړې ده وایي د یتیم پر سر څوک لاس راتیر کړي د شفقت ستا تر لاس لاندې چې څومره بېشتان رالل د دې ټولو نیکي الله و تا ته درکوي دا خدا او بله خبره دا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم یو واره ټول په ښایسته حبیب صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ووایسته بیا به راځو د هغه مخته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير خبر می دا کوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل والد محترم سره شپږ میاشتې د پیدایش چې کله د پیدا کېدی شپږ میاشتې د مخه د والد محترم چې کوم دی هغه د دنیا سره رخصت سلو وفات سلو او بیا دغه د والد محترم عبد الله او د نیکه چې کوم دی هغه عبد المطلب بیا چې کوم دی دغه بعد د پرورش چې کوم دی د ساتنه د یعنی هغه کوم همت چې د سره وکي هغه د خپل چې کوم نیکولو عبد المطلب صحیح سلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلسله نسب چې کوم دغه محفوظه د ټوله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصا بن كلاب بن مرا بن كعب بن لوي بن غالب بن فير بن مالك بن نضر بن كنانه بن خزيمه بن مدركه بن الياس دا زیزی تقریبا اتیا کسانو پر د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلسله نسب چې کوم دغه محفوظه د ټوله چې دغه محفوظه ده موجوده ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د چازي او بیاغه د چازي او بیاغه د چازي او بیاغه د چازي او بیاغه د چازیو تر ادم علیه السلام پورې د سلسله نسب چې هغه محفوظ دي او رسي خبر مجدا کوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل هم یتیم پاتې سلو او د یتیمانو سره کم سلوک کاوي کم رویه کوله د مدینه په کوڅو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم روانولو او د اختر ورځ ولا ټول ماشومان چې کوم ول هغه شایسته کپڑے اغوستي ولې ټول ماشومان چې کوم دي ځانونه تیار کړی ول خوشاله ول بازی کولې او یو یتیم چې کوم دی هغه د مدینه په کوڅو کې په گلی کې ولاړولو پریشان ولو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورالی په غوږی کې ټینګي مچې کوي پر سر لاس ورتیر کوي راوستي کورته بوتي کورته حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ته ویلې چې کورته داسې یو کپړه سته چې د یتیم ته و د معشوم ته یو کپړه چې کم دغه مجروا غوندو کپړې چې دی هغه نه لري نو بیا کورته یو داسې کپړه نه ول صرف یو کپړه موجوده ول چې هغه ته پټو وای یا بل شي وای هغه موجوده ول هغه راوخستي هغه دغه معشوم کپړې جنور جوړی کړي تیار کړي برابر کړي شایسته کړي غسل وروکړي بیا دغه بعد راوېستي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یتیمانو سره
شول او دغه رقم الله دې موږ معاف کړي. د یتیم کفیل څوک دی؟ د یتیم وکیل څوک دی؟ د یتیمانو نن سبا چې کوم دی چې یتیمان فاته سي هغه یتیمان بیا خلک د لاس دسمال جنجوړ کړي. ما په خپلو سترګو لیدلی دي، یعنی په زر کې که 5 کسان شعور سره کوي دا نور ګرده دا رقم کوي. پر تا خپل اولاد څومره زیات ګران دی، ته خپل اولاد څومره نازې، ته خپل کور علاو بچان څومره نازې. دا تا ته چې ورېنداره در پاته سول، دا تا ته چې کونډې وې دا یتیمان تا ته در پاته سولو. په کلی کې چې په یو لیرې کلی کې کونډې و یتیمانې الله تعالی د هغه په حق کې د تا سم پوښتنه کوي. چیرې چې ستا د خپل کور، چیرې چې ستا د خپل کلي، چیرې چې ستا د خپل علاقې او د وطن یې، چې یو لیرې یو غریب تاسو الله پوښتنه کوي، چې لیرې تاسو یو غریبي هغه تاسو الله تعالی پوښتنه کوي. چیرې ستا د خپل کور کونډې و یتیمان، چیرې ستا د خپل او د علاقې کونډې و یتیمان، چیرې دا ډیره لیرې خبره ده. نو زه دا وایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رویه چې شو د کونډو د یتیمانو سره، او زما او ستا رویه چې شته. ما او تا څومره یعنی د حقوق خو پرېږده، ما او تا خو د حق نه دی پر ځای کړی، الټه ما او تا ظلم چې دی هغه د کونډو د یتیمانو سره کړی دی. او بیا ته چې د خپلو بچیانو دپاره کم شان راوړې، ستا خپل بچیان پر تا باندې څومره ګران دي، دغه رقم به ته د کونډو د یتیمانو سره شکه. ظلم خو لا پرېږده، ناجایزه خو لا پرېږده. د یتیم چې کوم دی هغه د انسان تر زړه وځي، دنیا او آخرت یې تر تباه کولی سي. د یتیم د کونډې چې کوم دی هغه د دنیا او آخرت در تباه کوي. نن ورځ راسه چې کونډې و یتیمان ورپاته سي، بیا خلک ظلم پر کوي. ظلم کور چې کوم دی یعنی تر هغه ځایه ورسي، کور خو لا څه کوي، کور ګرده جن واخي، مځکه ګرده جن قبضه کي، جایداد ګرده جن قبضه کي، یعنی یو دومره قدر یو کمره خالی په یو کور کې پرېږدي. وجه چې شته د سر سایه یې ولاړل، وجه دا ده، وجه چې شته د سر سایه یې ولاړل. څوک ولاړی؟ د دې کونډې چې کوم خاوند و هغه ولاړی، د دې یتیمانو پلار چې کوم هغه د دنیا سره رخصت سلو. ځکه نن چې ستا باچی چې دغه پر د چلیږي، مګر په نن پسې سبا ستا، په نن پسې سبا ستا، په نن پسې سبا ستا. نن که ته پر ده باندې پاور لرې، د هغه رقم به سبا داسې ورځ راسي چې د هغه یتیم به د هغه یتیم په ذریعه به الله و تا ته سزا درکړي. یا خو د دې بغیره بعضې داسې انسانان سته سر نه خلاصوي، پریشاني، سرګرداني، ژوند یې تباه و بربادي، مګر بیا هم د هغه باوجوده دی سوچ نه کوي چې دا ولې زه دا رقم یم. کم هغه په خپل ګریبان کې وګوري چې زه د څه وجه، زه ولې د الله سلیر یم، زه ولې ګناهګار یم، زه ولې پریشان یم. په خپل ګریبان کې لږ وګوره چې زه څومره ظلم کوم، زه څومره ظلم کوم. اول ظلم چې کوم دی هغه د رشته دار سره صله رحمي کول، یعنی د رشته دار سره ظلم کول، دا ډیره ګناه کبیره ده او سخته ګناه لري. ولې بیا موږ پر دې باندې ګورو، موږ لږ خالي دې شي ته وګورو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یتیمانو سره کوم شه کول، د یتیمانو باندې پام کوي، د یتیمانو پر کورو باندې پام کوي، د یتیمانو پر راسن باندې پام کوي، د یتیمانو پر کپړو باندې پام کوي. نن ورځ ته وګورو نن سبا زموږ معاشره چې کوم ده، یعنی د یتیم چې کوم دی در په دره کپړې، د یتیم ولې کپړې خرابې، د یتیم ولې چې کوم دی د کور راسن نه، د کونډو د یتیمانو ولې حالات در په دره. مګر ستا څه خیال دی چې ته د سکون ساه اخې، چې ته خپل ځان له ښه خوراکونو تیارې، په روزه کې پر دسترخوان باندې لار نه، پر دسترخوان باندې د نعمتونو لار نه، دومره نعمتونه پراته. ته ستا د څنګ کور له ورسه، ته ستا د څنګ کلي له ورسه، ستا همسایه چې کوم دی ستا په کلي کې کونډې و یتیمان دي، د هغوی وار د حال پوښتنه وکړه چې هغو چې شپخ کړي دي. ستا په یوه کور کې 5 قسمه سالن پخ سوي. ستا همسایه چې کوم دی ستا د کلي ستا چې کوم د علاقې و کونډې و یتیمان دي، د هغو پوښتنه وکړه. د هغو چې شپخ کړي دي هغه پر وچه ډوډۍ باندې ناست دي، مګر زما او ستا سره 5 قسمه سالنانې پر دسترخوان باندې ځینې. ډېر افسوس په کار دی زموږ پر حال باندې. مګر زه دا یو شي درته وایم چې موږ د کونډې وو د یتیمانو د حق څه وبېرېږو. نه د معلومه چې داسې ورځ راسي چې دا بیا موږ ته د عذاب سبب جوړ سي. دغه خپل بد عمل د ژوند ټول ژوند چې کوم دی هغه د انسان په خراب
سي. نو زه وایم چې موږ له دا پکار دی چې موږ احتیاط وکړو، کونډو یتیمانو سره ښه وکړو، شعور سره وکړو. ظلم خو پرېږده، ول ترټل خو پرېږده. ماله یو یتیم رالی، قسم مې دی په خدای الله به دې انسان ته هغه سزا ورکوي چې بیا به دی په ګرد ژوند سر نه کړي راپورته. یعنی هغه یتیم یو چا ولی و، ما ورته ولې ووایي وجه څه شوه، ول یو شی هم نه ولو، ول زموږ پلار موږ کوچني وو، ول زموږ پلار وفات سولو، مګر بیا ول نن ورځ چې کوم دی ول هغه زموږ سره ظلم کوي، ظلم دا کوي، ول زموږ خپل کور ښېګرده راسه واخیستی. تا چې نن د ده څه یو انچ مځکه کوزه کله، یو انچ مځکه دې کوزه کله، دا به ستا دپاره د جهنم ووري، دا به ووري ستا دپاره. دا چې شتا وکړل په ځان کې ځان دپاره دی د جهنم وچ بوټي تیار کړل، تا ګاسلیټ تیار کړل، خالص تا انتظار دی. نو که چیرې ته د کونډو د یتیمانو سره چې د بېوزلو د لاچارو سره ته ظلم کوې، د دې ظلم سزا په نوم سي سبا سته، د دې ظلم سزا الله و تا ته درکوي. نن که دغه و تا ته سزا نسي درکولی، الله و تا ته د دې سزا درکوي. خو زه ته صرف دا یو خبره کوم، دا یو خواست کوم چې یتیم چې کوم دی هغه د لاس دسمال مه جوړوي، یتیم د لاس دسمال مه جوړوي، یتیم د لاس دسمال مه جوړوي. د لاس دسمال دا رقم چې یتیم باندې هر یو زده کوي، هر یو یې ټکوي، هر یو یې وي، هر یو خپله بادشي پر کوي، هر یو خپل طبیعت پر برابري، هر یو خپل تباره پر تازه کوي. مګر دغه رقم نه ده. که چیرې نن ورځ د یتیم دی، نن ورځ دا کونډه ده، ته لږ غیرت و حیا، لږ غور فکر وکړه. بعض داسې انسانان سته چې په اختر کې په روزه کې پیسې راخي، خیراتوي نوم پکوي، مګر چې پوښتنه جن وکړي د ده په کور کې، د ده په کلي کې د غریبان سته، د ده په کور کې د ده ورېنداره کونډه هغه پر کم حالي، مګر دی په علاقه او په وطن کې نوم پکوي. عجیب پلانی یا پلانکی یا پلانکی صاحب داسې خیراتونه کوي، داسې ډېر داسې غیرتي سړی دی، داسې پیسې خیراتوي، داسې کوي، مګر چې د پلاني پوښتنه چې پسې وکړي، د پلاني خپله ورېنداره کونډې، د پلاني په کور کې، د تربره په کور کې خپله ورېندارې بلې هغه کونډې و یتیمانې، د هغو پر حال باندې رحم نه کوي. د نامه دپاره پرون موږ پر دې خبره وکړه چې ریاکاري چې کوم ده هغه ډېره ګناه کبیره ده، سخته ګناه لري. ښایسته الله رب العالمین دی موږ د کونډو د یتیمانو د حق څخه وساتي. الله دې داسې ورځ نه راولي چې موږ به د دوی حقوق چې کوم دي هغه به په موږ پسې پاتې. الله دې داسې ورځ نه راولي، الله تعالی دې داسې وخت نه راولي، داسې ګړی دې الله نه راولي، داسې سیکنډ دې الله نه راولي چې پر موږ باندې د یتیمانو د قریبانو حق پاتې او ظلم. حقوق خو څه کوي چې حق ور پر ځای که هغه خو پرېږده، ظلم خلک ور باندې کوي چې کله یتیم سي، کله چې هغه ماشومان څوک یتیم سي، بیا چې کوم د هغه وکیل یا د هغه کفیل هغه راولاړ سي، د ده وراثت چې کوم دی، د ده جایداد د ده د پلار چې کوم جایدادونه پیسې ودایي هغه راواخي په خپله شی کې. چې کله هغه ماشومان لږ غټان سي، لږ داسې د سوچ و فکر والا سي، چې هغه خپل هغه قریبان ته وایي چې راکئ هغه زما د پلار حق و ما ته راکئ زما د پلار هغه حق و ما ته راکئ. دی وایي چې ستا پلار چې شول یو شی هم نه ولو. اوهو روزي رسان خو الله دی، ده ته به الله نوري ورکي، مګر تا ته به الله د دې سزا درکوي. الله دې د داسې ورځې څخه موږ وساتي. الله تعالی دې موږ ته پر دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. ښایسته الله رب العالمین دې زموږ د غیبو څخه مدد و نصرت وکړي. الله تعالی دې د ټولو کونډو د یتیمانو دې الله تعالی حفاظت وکړي. الله دې د هغو ټولو د غیبو څخه مدد و نصرت وکړي. الله دې ناصر سي، الله دې مددګار سي. الله تعالی دې خپل فضل و کرم مهرباني ور باندې وکړي. او تاسو بالکل بس ماته ته ویلې چې موږ به د ښایسته الله رب العالمین صدا دعا غواړو چې یعنی یا الله ښایسته الله رب العالمین په زندگی کې یو سیکنډ داسې مرا باندې تیرې چې باغه کې تز مرسته ناراضه سي یا الله په زندگی کې یو سیکنډ داسې مرا باندې تیرې. نو تاسو چې کله پر روزمات باندې ښایسته الله رب العالمین تلاس پورته کوي، د تهجد په وخت کې تاسو خپل ښایسته الله رب العالمین تلاس پورته کوي. دغه زما ته کې کلام دی تر روزي پورې تر اخره پورې به هر وخت به دا به تی نه يروي چې کله تاسو خپل ښایسته رب تلاس پورته کوي د روزمات په
په وخت کې او د تهجد په وخت کې په زړه چې کله تاسو د خپل ښایسته الله رب العالمین څخه دعا غواړئ په هغه وخت کې به ما په خپل دعاو کې به نه يروي ما به په خپل دعاو کې نه يروي چې یا الله ستا مؤمن بنده ستا ګناهګار بنده یا الله ستا رضا غواړي بستی بس ما پاکي خصوصي دعاوي کوي د اج منظور د بلیلی والا اج منظور چې کوم ماته بار بار ویلي دي د اج منظور د پاره به هم تی خصوصي دعا کوي اج منظور احمد ډیر اخلاصمن سړی دی چاته چې کله الله تعالی اخلاص ور نصیب کی هغه ته به الله تعالی یو مقام ورکی یو منصب ورکی تاسو بالکل په خپل دعاو کې مج مېروي مش تاسو دعاو ته ډیر محتاج یو او په هغه وخت کې به دعاو کې نه يروي چې کوم وخت تاسو خپل شستر رب ته لاس پورته کوي د تهجد وخت او د روزمات وخت تاسو ما په خپل دعاو کې مېروي او زما والد محترم په خپل دعاو کې مېروي او زما ګران مور کې په خپل دعاو کې مېروي او ټول مؤمنان ټول مسلمانان په خپل دعاو کې مېروي شایسته الله رب العالمین دي تاسو ټول تخپل رضا در نصیب کی شزون تاسو ټول لغوالم الله تعالی دې مستاسو ټول تخپل رضا را نصیب کی